بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد نن د کمی دورې مونږ چې آغاز کو دا دوره په دوه علومو باندې مشتمله ده. یو علم توي علم النحو او بل علم توي علم الصرف. نو علم النحو د ټولو نه مخکې مونږ علم النحو وایو او د علم النحو لږ تاریخ به ذکر کو، د علم النحو وجه تسمیه به ذکر کو او د علم النحو دورونه به ذکر کو. وسه دا سیزونه مونږ ځکه ذکر کو چې کله مونږ ته د یو سیز ته تعریف پته نه نو هغه سیز مونږ طلب کو، هغه حاصلو، نو هغه بالکل مجهول شیزي. مثلا مونږ ته د موبایل پته نشته چې موبایل په یو دکان کې میلاویږي یا په کوم ځای کې میلاویږي او مونږ په دې موبایل پسې ګرځو، مونږ ته د موبایل په باره کې هیڅ معلومات نشته، نو دا مجهول مطلق دی. نو د دې وجې نه د یو سیز تعریف ذکر کول ضروري دي چې هسې نه مونږ په داسې سیز پسې ولګو چې د سره د هغې علم مونږ ته وینه. او د یو علم موضوع ولې مونږ ذکر کو، د هغې حاصلول د هغې په علم کې راوستل ځکه ضروري دي چې د موضوع د وجې نه یو علم د بل علم نه ممتاز کیږي، جدا کیږي، په دواړو علمونو کې فرق پیدا کیږي، په مختلفو علومو کې فرق پیدا کیږي، دا د موضوع د وجې نه. مثلا د علم طب موضوع ده بدن د انسان جسم، نو که چرته د یو علم موضوع موږ ته پته نه نو بیا به د دوو علومو په منځ کې موږ فرق نه پیژنو چې وایي دا علم فقه، چا وی علم فقه، موږ ته پته نه چې علم فقه د څه دپاره ده، چا وی چې علم الصرف، د علم الصرف په باره کې موږ ته پته نه چې علم الصرف د څه په باره کې دی، چا وی چې علم النحو، نو د علم النحو په باره کې موږ ته پته نه چې علم النحو د څه په باره کې ده. د دې وجې نه د هر علم موضوع زده کول ضروري دي. دریم سیز چې درې کول ضروري دي هغه سیز دی غرض، غایت. دا علم زده کومه د دې مقصد څه دی، زه چې دا علم زده کومه نو زه به کم حد ته پورې ورسمه، زما په علم کې به څومره ترقي راشي او کم طرف ته به زه لاړ شمه. نو د دې غرض او غایت زده کول هم ضروري دي. ولې؟ ځکه که چېرته موږ یو داسې علم او د هغې غایت نه پېژنو، هغه علم زده کول ضروري وي او علم کې ولګو نو بیا به عبث سیز موږ هغې طلب لازم راشي، طلب عبث په لازم راشي او طلب عبث په شریعت کې چې کومه دی ممنوع دی. د عبث شیز د فضول شیز په شریعت کې طلب څه شی دی ممنوع دی. وسه واضع علم چې د دې علم واضع څوک دی، د علم چا وضع کړی دی، د علم اول په میدان کې چا راوړی دی، د هغې زده کول هم ضروري دي. د دې وجه دا ده چې کله موږ ته د واضع علم پته نه، کله موږ ته د داسې شخصیت پته نه چې د علم میدان ته راوړی دی او یا د تاریخ موږ ته علم نه، نو بیا د دې علم عظمت په زړه کې نه راځي. نو د یو علم واضع یا د یو علم تاریخ زده کول د دې وجې نه ضروري دي چې د دې علم عظمت او شان په زړه کې کینی، د علم عظمت او شان په زړه کې راشي. د دې وجې نه د یو علم تاریخ او واضع زده کول څه دي ضروري دي. وسه د علم النحو د ټولو نه مخکې د نحو وجه تسمیه به وایو، نو تفصیل نه دی پکار، اختصارا دا ده چې حضرت علی کرم الله وجهه ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی فرمایي چې زه حضرت علی کرم الله وجهه په خدمت کې حاضر شوم، نو هغه متفکر ناسو، فکر یې کاو. ما وی حضرت څه څه ستاسو پریشانه کړی، نو هغې وی اصل کې ما دا فکر کو چې د عرب او عجم اختلاط وشو او د دې اختلاط د وجې نه په عربي لغت کې فساد راځي او ما یو څو اصول د هغې د منضبط کولو اراده وکړه چې د دې عربي لغت د فساد نه حفاظت وشي. نو ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی وی 3 ورځې پس زه بیا د حضرت علی کرم الله وجهه په خدمت کې حاضر شوم،
نو هغې ماته یو پرچي راکړه، په هغې یو خط لیکلی و، مضمون یې لیکلی و، او په هغې کې دا الفاظ لیکلي الکلام كله ثلاثة اسم وفعل وحرف فالاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن الفاعل والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. دا الفاظ پکې لیکلیو، یعنی په هغې کې د اسم تعریف، د فعل تعریف او د حرف تعریف کړو. نو ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی وی ما د دې قواعدو سره یو څو قاعدې نورې جمع کړي، مثلا د تعجب، استفهام، عطف او دغه شان مختلف مشبع بالفعل، او د هغې نه وروسته مې حضرت علي کرم الله وجهه ته یو مجموعه د قواعد ورکړه. نو چې کله هغه مجموعه وکته نو یو جمله وي ما احسن هذا النحو الذي نحوت. نو دا لفظ النحو د حضرت علي کرم الله وجهه د هغې په دې قول کې رالی ما احسن هذا النحو. نو د دې وجې نه د دې علم نوم کېښودی شو علم النحو. د حضرت علي کرم الله وجهه په اولني ځل باندې دغه لفظ استعمال کو او د هغې قواعدو په باره کې اشاره وکړه. نو د دې وجې نه د حضرت علي کرم الله وجهه د دغې قول مبارک د وجې نه د دې پوره علم او د دې قواعدو نوم کېښودی شو علم النحو. دا شو وجه تسمیه. او د دقې وجه تسمیې نه د دې علم النحو د هغې د واضع پته هم ولګېده. که دا قول من ومنو، اگر چې بعض حضراتو نور اقوال هم اختیار کړي دي، خو بعض بصریین حضراتو دې قول ته ترجیح ورکړې ده چې د علم النحو واضح حضرت علي کرم الله وجهه دی. او د هغې وجه هم دا ده چې اولنی قاعده او قانون هغه حضرت علي کرم الله وجهه د حضرت ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی مخې ته ایښی. او د دې سره سره دویم واضح چې په دغې قواعدو اضافه کم شخصیت کړې ده، نو د هغې نوم هم مخې ته رالی حضرت ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی. د هغې نه د علم النحو واضح پته هم ولګېده، او د علم النحو د واضح سره سره د وجه تسمیې پته هم ولګېده. د دې نه وروستو د علم النحو د تعریف او د غرض د هغې معلومول ضروري دي. بلکې د دې نه مخکې به موږ لږ د علم النحو په تاریخ باندې نظر واچو. ګوره د علم النحو تاریخ دا دی چې په اولني دور کې د صحابهو په دور کې دا د ټولو نه مخکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو روایت مطابق، او حضرت علي رضی الله تعالی عنهما، او ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی د دې بنیاد یې ایښی دومره غټو غټو هستیانو. او په دویم دور کې ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی نه دغه علم د هغې زامنو حاصل کړو، او هغه د هغې د زامنو نه حضرت اسحاق، حضرت عیسی الثقفي هغوی د دې نه حاصل کړ. او د دغې نه بیا عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج او یحیی ابن یعمر دغه علم ته ترقي ورکړه. نو اولني دور کې صحابه دي، او دویم دور کې غټ غټ شخصیات تابعین دي. دریم دور د ابو عمر بصري رحمه الله تعالی او د هغې شاګرد ابو عبدالرحمن خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله تعالی، او د خلیل امام خلیل شاگرد امام ابو بشر عمر ابن عثمان چې کوم مشهور دی په امام سیبوی رحمه الله تعالی،
او امام سیبوی په دې علم النحو کې دومره تحقیق وکړه چې کلو کلو ته به ته صحراګانو ته به ته او فصیح عربي به چې کومه دی راغونډوله او د هغې فصیح عربۍ نه به قواعد او ضوابط را ایسته او یو کتاب یې ولیکه هغې کتاب له نوم کېښو کتاب سیبوی بیا دغه کتاب څومره خلک چې په دې علم کې کار کړی دی یا پکې کار کوي نو کتاب سیبوی د هغې دپاره د امام حیثیت لري د مقتدا حیثیت لري او د دغې نه وروستو ابو عمر عیسی ابن عمر الثقفي رحمه الله تعالی په نحوه کې 2 کتابونه لیکلي دي یو ته وایي الاکمال او د بل نوم دی الجامع بیا موږ تاسو به کله په کتابونو کې لیدلي چې بای دا بصریین دي او دا کوفیین دي نو د دې وجې نه په علم النحو کې هم بیا نحویان په 2 قسمه شوي دي یو ته وایي نحات کوفه او بل ته وایي نحات بصره یعنی کوفیین او بصریین نو بیا بصریینو په جدا نهج باندې کار کړی دی او کوفیینو په جدا نهج باندې کار کړی دی او تر دغې پورې چې په علم النحو کې داسې غټ غټ شخصیات مخې ته راغلي دي لکه امام مبرد رحمت الله علیه امام اخفش رحمت الله علیه امام ابو بکر ابن محمد ابن عثمان المازنی رحمه الله تعالی امام زجاج رحمت الله علیه ابو القاهر جرجانی رحمت الله علیه ابن هشام او دغه جن د جار الله زمخشري شان او د علامه رضی شان او د علامه ابن حاجب شان او د ابو حیان اندلسي شان د دې شان غټ غټ شخصیات چې کوم دی نو هغه مخ میدان ته راغلي دي او په دغه علم کې ډیر بهترین او غټ خدمات چې کوم دی کړي دي بعض خلک د دې واضح علم په باره کې چې واضح علم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی نو د هغې په باره کې به تاسو قصه اورېدلې چې یو عرابي راغلی او هغه د یو آیات مبارکه چې هغه داسې ان الله بریء من المشرکین ورسوله د دې به ځای ویلو ورسوله نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ډېر زیات پریشانه شو او د هغې نه وروسته وي کل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وكل مضاف الیه مجرور بعض ذرات وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی د علم واضح دی خو بهرحال د علم النحو هم ډېر غټ مقام دی دغه دي علوم په 2 قسمه دي یو ته وایي علم عالی یا علوم عالیه او یو ته وایي علوم آلیه علوم عالیه هغه علوم دي یعنی قرآن و حدیث او علوم آلیه هغه علوم دي چې هغه د قرآن او حدیث د سمج دپاره مقدمات دي یعنې مثلا علم الصرف علم النحو علم اشتقاق شو دا ټول علوم علوم آلیه دي دا موږ ځکه زده کوو چې مثلا ګوره چې کله تا ته د یو ترکیب پته نه نو ته به ترجمه صحیح نشي کولی کله چې تا ته د مضاف مضافن الیه پته نه نو ته به ترجمه صحیح نشي کولی او چې کله تعالی ترجمه نه راځي نو بیا به د هغې تفسیر صحیح کولی نشي